السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ بیاست او د صحت جامې به مو په تن باندې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرام تواضع او نصیحت فرمایي په دې کې وفرمایل څوک به دوی کلمې زما سجده کوي چې به هغه باندې خپل عمل وکړي بل چا داسې چاته وروښيي چې هغه په دې باندې عمل وکړي د بعض صحابه کرامو دا ګمان ولري چې علم صرف هغه څوک کولی شي چې په هغه باندې عمل کوي بغیر عمل علم وبال دی ځکه هغه ته شجر بلا ثمر ویل سوي دي هغه ته جاهل ویل سوي دي یعنی د بې عمله عالم په باره کې ډېر وعیدونه ذکر سوي صحابه کرامو دغه بیره بلله دغه ویره ګڼله چې بغیر عمله به علم څوک نشي کوی ځکه که علم وي عمل یې نه وي دا خو هسې پېښې دي نبي کریم صلی الله علیه وسلم بارک وفرمایل چې د قیامت په ورځ به سختترین عذاب بدترین عذاب د هغه چا چې علم وي په علم باندې عمل الله دې وساتي چې کله به عالم سړی بې لارې سو هغه ته چې لارې ته راځي او ډېره سخته او یو ناپوه سړی که بې لارې وي هغه چیرې د دین خبره واوري هغه ډېر ژر ولارې حقې ته رااوري لیکن عالم سړی ډېر په زحمت باندې بیا حق لار پیدا کوي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک دا د عجزي په تور باندې انکساري په تور باندې دا خبره وکړه ځکه صحابه کرام په خپل هم عمل پکوي په هر خبره عمل کوي او بل پوری هم رسوي نو د الله رسول ته فرمایي چې ابو هريره پنځه خبرې یاد وساته په پنځه خبرو باندې عمل وکړه د حرام شیانو نه ځان ساته د مشتبهات شیانو نه ځان ساته په دنیا کې به ته د ټولو تقوادار او عزت یعنی د هغه شیانو ځان ساته چې الله تعالی حرام کړی دي الله تعالی نه روا کړی دي پر نفس باندې دا مشکل نه دی چې ته عبادت وکې ته لمونځ وکې ته نوافل وکې ته ذکر اذکار وکې الله دې وساتي پر نفس باندې دا خبره ډیره سخته ده چې ته پر یو ګناه باندې قدرت پیدا کې او بیا هغه ګناه پرېږدې واقعي دغه نو بزرګ د بزرګۍ نارې خو هر یو وایي زه بزرګ یم لیکن ته به د عالم د بزرګ د پیر و خبره ته نه ګورې بلکې د ده رفتار ته به ګورې د ده افعالو ته به ګورې دی پیر څه پیل کوي دی خپل عمل کوي نه کوي دی خپله څه کار کوي په خوله باندې څه وایي آیا عملي طور هم هغه خبرې په دې کې سته او که نه سته پر دویم نمبر باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم بارک ورته فرمایي چې ای ابو هريره د خپل همسایه سره ښه کوه ته به کامل مؤمن شې او د نورو خلکو سره ښه کوه او ته به کامل مسلمان شې او دلته د همسایه سره ښه کولو سره کامل مؤمن ورته وویله او هلته مسلمان ورته وویل ځکه ایمان خو مقدم دی در مسلمانۍ یوه خو دا خبره او دویمه خبره دا ده چې ایمان مخفي شی دی پټ شی دی او اسلام ښکاره شی دی د همسایګانو سره چې نیکی کیږي او د همسایګانو تکلیفونه برداشتول کیږي دا پټه خبره نه ایمان هم مخفي دی نو ځکه مؤمن ورته او د عام خلکو سره چې کم ښه کول کیږي هغه خو ټولو ته ښکاره او مسلماني هم ښکاره دی نو ځکه دا خبره وکړه چې ته به مؤمن دا یې درې او څلورم نمبر باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم بارک ته وفرمایل چې ای ابو هريره ته خاندم چې په ډېرې خندا کولو سره زړه مړ کېږي ډېره خندا چې کوم سړی کوي د هغه به زړه مړ وي ځکه د الله تعالی فرمایي فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا ته ډېر ژاړې او لږ خاندې نو کوم زړه چې او د کم چا چې خندا ډېرې هغه زړه به مړ وي هغه زړه به د الله تعالی د معرفته څه ناخبر وي د الله تعالی د معرفته څه به ناخبر د الله تعالی په معرفت به دغه سړی خبر صلی الله علیه وسلم بارک پنځم نمبر وفرمایل ای ابو هريره په هغه څه باندې راضي اوسئ چې الله تعالی ستا لپاره کوم مقرر کړي د الله تعالی د طرفه ستا لپاره څومره رزق مقرر شوی دی په هغه باندې راضي اوسه د عالم نه چا پوښتنه وکړه چې د فلسفه علم څه ته وایي
دول دې ته وایي او ته بل چاته تمه مه کوه او الله تعالی ته هم تمه در هغه زیاته مه کوه چې الله تعالی په لوح محفوظ کې ازلي فیصله ستا دپاره د رس دپاره څومره کړې ده بس په هغه راضي اوسه د هغه نه زیات د الله تعالی نه تمه مه کوه نو باید مخلوق ته موږ هېڅکله تمه ونه کړو الله تعالی چې څومره رزق تا کړی دی څومره چې وځغلې څونه منډې ترې چې وکړې چې څومره رزق تا په ازلي فیصله کې لیکل سوی هغونه رزق په الله تعالی درکوي تر هغه زیات خو هېچ چاته هم نه میلاویږي